بیان د جواز د اعتکاف د مستحاضی ګوره علماء کرام صلحای امت او دراتون کی زمانی لوی مفسرین و محدثینو چونکہ امام بخاری د استحاض او د حیض په احکاماتو کې فرق بیانوي نو حایضه خو اعتکاف نشي کوله ځکه جمعه ته نشي تللی موږ په نشته نو اعتکاف وسکي چې فرض نشي ادا کولې سنت او د مستحب البته استحاض چې کوم دی دا نفس مرض دی نجاست نه دی مرض دی او چې څنګه نور امراض معنی د صوم او صلات نه ندي نو دارنګ استحاض معنی د صوم او صلات نه دی لہذا مستحاضه خذا اعتکاف کولی شي ځکه دا خبره چې مستحاضه به اعتکاف کوي چرته به کوي خپل فکر جماعت ته نشي راتلی اګه ته ازواج مطهرات چې جماعت کې اعتکاف کړو هغه مطهرات وي او زمانہ د خیر القرون وا او دی وخت مطهرات دي چرته نه راوړو او زمانہ کم خیر القرون ده خیال ورته او حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو لیدلې کنا چې تاسو کې څنګه خوونه دي او دغه وخت حضرت سے وې ته تاسو په ټول جمعات نه منع کړی و اشری وحت را روان دي ان شاء الله نمغه مستحاضه خذا دغه اعتکاف کول شي او فی مسجد البيت فی مسجد المحله نه مسجد البيت او مسجد بیت نه مراد د کور هغه کمره ده چې هغه د مسجد او د موز لپاره تیار ده ایا یوې زنانی چې کوم دی ځان له کمره خاص کړ زما دغه کمره ده په دې کې به اعتکاف کومه بیا بار ته نو ځنه نور کمرو ته دي لکه دی وخت چې کوم دی دوی دا وی چې د کور نه بار بنوځي نو بس ور نه بار نوځي نو کله یو کمرې ته کله وي زړه څنګه غتریم چتوخي دا خیال ورته او زمونږ اعتکاف دی خو نمونه دي نو نوم ځان لکه فلان کی قدر ډیر نه کرا اعتکاف یو هر کال اعتکاف کوي مان الله سره د کو نه باندې اوسي دا خیال ورته اوس ورته روایت وای شاو پیر سے وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الوسيدي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن اكرمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه بس اعتکف معه بعض نسائه اعتکاف کړو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره د نبی علیہ السلام بعضی بیبیانو وهي مستحاضه په دې حال کې چې هغه بعضو د بیبیانو د حضرت نجوا هغه مستحاضه وا اول کلام په معه کې دی او دیم کلام په مستحاضه کې دی بعض علماء چې دا معهون مراد چې کوم دی مایتی اعتکاف المسجد دی مایت فی محل الاعتکاف دی نو پیغمبر خو علیہ السلام خو جمعات کې اعتکاف کاو نو دی مستحاضی ابای هم په جمعات کې حضرت سره اعتکاف کاو دا خبره صحیح نه ده بعضو چې مایت په محل د اعتکاف کې دی مګو نه مایت نه مراد عمل د اعتکاف کې دی یو مایت محلی دی او یو مایت عملی دی دا مایت عملی دی حضرت آلتا موتکفو نو بی بی صاحبہ دلتا موتکفو بس ترد دم مچوین لیدلا فربما وضعت تست تحتها من الدم نو دیر کرتا بکی خود شو خانک دغی لاندی من الدم لوجد خروج دا دمنا تشوا بعض حضرات لکه ابن جوزی او داسې لوی علماء وی چې د ازواج مطهرات باندې استحاض نو نبی علیہ السلام په بیبیانو کې څوک مستحاضه نه و خو عمدۃ القاری وی د ابن جوزی علم ټیک د ډیر زیات بو خو د بخاری دا دو حدیث ورته نه دي رسیدلي ځکه یو حدیث کې راځي
وهي مستحاضتون بعض النساء هی دے بعض النساء نه دے هی دے تو بعض د بیبیانو د حضرت سیبنا نو دینه معلومه چې د نبی پاک بیبی وا ورپسې راځي امرأه من ازواجه اخذ چې کوم مستحاضه واغه د پیغمبر زوجه وا نو لہذا دا دوه روایتونه ابن جوزی ته نور رسیدلی ساخاله ورته عمدۃ القاری وی دغه خبردار چې لکه د استحاض د ازواج مطهرات سره دغه عدم ابتلا یعنی یا ابتلا دی په داس عیب دی بیماری ده نو لکه څنګه چې سره نور بیمار کیږي نو کې زنانه په استحاض کې بیمار شو داس عیب خو نه دی یعنی عیب معنی د درجاتو نه خو نه اگر چې نقصان خو عیب دی خو معنی د درجې نه نه دی وزعما او دې راوی روایت کوي اکرمه صاحبہ چان عائشہ رات ما العصفور تیشوا یورزی عائشہ به داسې زړه ونی وینو کتا فقاد کان هذا شیء كانت فلانه تجده ویا کې دا یو داسې شی دی چې فلان کایبا په زمان د استحاض کې قتلا تو دا غیبت په مقصد سره نو اسی تذکار په مقصد باندې لکه دې ته د یو شی ښکارش چې هغه داسې د وینو غوندې رنگ راوړو ودا خدا سره رنگ راوړي لکه فلان کې چې وا په بیماری کې قتلا دا عیب نه دی نه نقصان اخکار کوي او نه غیبت کوي بلکې دا اشی او بشی یوز کرو دے چلو مخ وجهی قال حدثنا قتيبة وحدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترسل وسفرة وتصوم تحتها وهي تصلي ګوره دا بیبي چې کومه وا دا حضرت صاحب نو دې بر اقوال ګڼ لیکلي دي یو څوک دا سوده بنت زمعه وا څوک ام حبیبه وا څوک ام سلمہ وا و مختار قولدار چې دا ام سلمہ صاحبه وا وی عائشہ وی اعتکفت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم امرأة من ازواجه یو بیبي وا د حضرت فكانت تردم وسفرتا کله وینه به کتا او کله جړواله وقتست تحتها او تست خانک د اعلان دیو وهي تصلي مزبکو چلو معلومه شو چې استحاض دم چې کم دین معنی د صلات نشه به تکړه شه ان بعض امهات المؤمنین اعتکفت و مستحاضه دا غدری روایتونه شو مخکې دا درې روایتونه دا ثابت شو چې د حضرت په بیبیانو کې څوک صاحبه بیمار و جی باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه گورے علماء کرام و صلحاء امت دیزن امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یعنی آغا جامع چی یوی خضی اغسطی وا او پائے کی ولا حیض راغے بیا دغه جامع د حیض نه اوینزلا دا جامع مغسولت الدم والا کہ دی کہ دا مز کئی نو کولشی کی نشی کولے امام بخاری وی چې کولش زکا چالکا معنی د صلاتنا نجاست ته د چې نجاست وی خو نشی کولے او کله چې د نجاست ازاله وشي نو بیا هو پاک شوا بیا پکې څه حساب دی نو زما په دې ذهن عاجز کې دا راځي چې امام بخاری داخی چې هغه جامع چې هغه سره د وینه د حیض لګي او تاسو یې وینځئ نو پای کې د موز کول نه کېر کم کوي دامو چوهو دا جامع دا او په دې کې خدا چل شو په کې موزم کو او ځکه یو روایت کې راځي ازواج مطهرات کې چا صاحبي وي و اينا من کې کومه خزوا چې داغه د پارګانی جوړې وي دا غوستا چې کوم ده کنه قرضدار کی شپږ سو جوړې زاله جوړې تا خیال ورته حال تصل المرأة في صوب حاضت فيه نجواب سره نعم چلو
وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشه ما كان حضرت عائشہ فرمائے ما کان لہدانا الا صوب واحد اللہ ما کان لہدانا نو لپادار یو زمنگا مگر یو قسم جامع تحیز فی چایل بیمار رالا فیضا اصابو شیو من دامن او کی کلا بورسد دی جامع تا صبرا خدوینے نو قالت بریقها سمانا اوبه غزول پاغیبانی توکانی قالت بریقها نو قالت بمانه دا غزول سرا القا سرا تو بکڑی پاغیبانی خپلی توکانی فما صاعته بظفرها بیا به اوګرول دا پنکونو سرا الک دی لعاب سرا تطهیر بنرات بلکې مقصد دا غزول د دی لعاب نرمول د وینیو چونکه وبغه قلیلی اول به توکړه او هغه سره به وګورولې او چې کله باغ نرم شو بیا به لغونه وبو وختي نابا وینځلې نو دین معلوم شو ما کان الاهدانا الا صوب واحد تراوان 298 روایت صفحہ 298 یا حدیث وګوره 298 چاته تیر شوی دی 298 دلته تا مخکوي لګرا کم ځای کې دی چاته تیر شوی دی دا مخامخ ګوره باب من سمن النفاس حیزن 298 حدیث ګورو دا 44 صفحه کې وګوره باب من سمن النفاس حیزن او دې کې قالت بینا انا مع النبي صلی الله علیه وسلم مستجات فی حمیصه اذ حست فانسللت فاخذت ثياب حیزتی او دلته وی ما کان الاهدانا الا صوب واحد زمونږ خو یو قسم یو جوړاونو او دل تلاغه چې دا حیز جامی بجودا وي ٹھیک شمولی سے 298 کې حیز جامی بجودا وي اما طویل چې د حیز نه مراد د حیز د جامو نه څه مراد دي کورسوف اشکال ختم دي جی باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض باب دې په بیان د جواز د خوشبو لګولو لپاره د خدي په وخت د لمبلو د دې د حیض نه ګوره د حیض وینه چې کمدان دا انتهایی بدبودار وي او چې کله دا بند شي او زنانه لامبي نو پکار دي چې دا خوشبو ولګي چې هغه د حیض چې کم هغه سوړواله دې هغه د دې بدن نه رفع شي چې د خاون ملاقات لذي چې دې تر نکر کونکي چلو مخکله وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت كنا ننهى ان نحدث على ميت فوق الصلاه الا على ګور علماء کرام توجه کرو اچھا زید عن ایوب عن حفصه دا حفصه چې کومه ده کنه دا ګوره د عمر سے لور نه ده دا تابعیاتو کې ده حفصه بنت سورین الانصاریه نوم ده عن ام عطیه قال دا كنا ننها ان نحدها نحدثنا ده ان نحد چې موږ اظهار د غم کو حداد وای خاون پسې د غم رض تیرولا لکه ترک زینت ته حداد وای ان نحد علی میتنا چې موږ اظهار د غم کو په مړی خپل فوق ثلاث زیات دریونه چې څوک مرشي په کور کې نو دریو ورځې به زیات د غم اظهار بیا نه کو په درې مرض به بیا موږ چوټي کو ان بیا موږ خپل عامي کپړې چې څنګه د عادت مطابق دا اغوندو الا علی زوج سوا د خاوندنا 14 معاشرن چې څلور میاشتې لسره دي دا زمانہ د حداد ده حداد معنا د سوګ ده وته اوس خلق ته سوګ وای یعنی د حزن او د غم نو په دې زمانہ کې با الکه دا خزه په عدت ته زوج کې ده ٹھیک شو نو چې عدت ته زوج کې ده نو پر کشش جامه بم نه غوندي او تزیین بلا ضرورت بم نه کوي لکه شونډې سره کول دنداسي لګول رانجه لګول نکریزي لګول دا دینه بزان بچ کی
آنکه چر داسی زنانه و چسترگی خوگی دی نشپی دو لگی سار دی ویزی خوچا زینت اخکارا نشی ولا نکتحلو امونگ برانجن لگول ولا نطط